شاملات لپاره ټولو نه اول میشه یو قسم په خدای چې اول میشه یو میشه شرافت چې کوم ده مه چیلنج کوئ میشه د ګورنمنټ ته ځکه ځان ورګرځوله ده چې په دې ځای کې بدامني پیدا نه شي نور چې څومره کلم اواز وشو بسم الله الرحمن الرحیم چې سړي خو پرېږده چې ما د ښځو نیولي دي چې میشه بره اوس میدان ته ګوره دا خبره د زړه په ذهن کې نوټ کا چې هر څوک یې څومره دین کابو کړې ده په ایمان چې پرېښونکی مو نه درنه بیاخلو که حکومت وانه اخیستله دې قوم په زور بیاخلو ځکه چې سبا په ما پسې چې څنګه زه د سمیکاشکي والا پسې نن دعا کوم چې کلاو پروت یم نو چې سبا زه مړ شم نو ما پسې دې چې دغه دلا مړ شولو او هغه جایداد هغې خپلو کې ټول تقسیم کړو او دی ورته ورونه نه شو کولی نو څومره چې نور مړه دي شو په دې شاملات خو شاملات یې نجات پرېښونکې نه ده دې باندې خو ټول مطمئن یې که نه ټول پې تیار یې که نه دا میسج د دې ته ورسي چې په هر شکل کې دې ځای کې د شیطانانو موجود وي هغه شیطانان یې ابلیسانو باندې لاس اوچت کړي چې د الله لعنت کیږي وایي چې د الله لعنت کیږي دیک شو چې راکم ورکېږي چې هغه په سیکنډ کې خبر نه یې ته پټه پناه خبره نه ده چې په میدان ولاړ وي د رسیل بچیان میشه ډېرېږي نه که ته مشرکانه وړې ښه ورته یې وړه میشه کار څه ده میشه کار دا ده چې د خپل بچي حفاظت وکړو د خپل قوم هم حفاظت وکړو پر امن طریقه ما خپله کړې ده 4 کاله وشولو دې 4 کاله کې مې چا ته زیاړه تدارم نه ده کړې که مې دار فیل شي چا ویلي چې استنفاګان دی چا وسیږي ما ته اول نه وي چېرې ته استنفاګ ته وایي کشمیر نو ما په سلسلې پسې لاړلم نو په استنفاګ کې اول مدرسې ما نیکونو شروع کړي ټولو نه مخکې بارې پکې موږه والي راشه وګوره ډاکټر ټولو نه وړاندې پرېږدم دې میژه نو ته پکې د کوم ځای استنفاګ کوې خپله شجره له ژوند کې ولټوه نو بیا دې ما ته وایي چې ته یې او یا ته نه یې وما علینا الا البلاغ نورې خبرې نه کوو په امن باندې نو سړی لږ حیران وشي پریشان وشي چې په امن باندې ته مس ته یې چې په امن باندې خبرې وکړه مس ته د ټول کلي ته د خلکو ته دې تر اوسه پورې پاتې چې امن غواړي څوک آیا مې امن پسند نه یو دوست دې بودرو کون امیډیټ کون او ډیفینډ دو پاتې هونه لګي دنیا من پسند یو کاس چې کوم د دومره ظلم کوي چې سل کنوله 200 کنوله ځمکې قبضه کړي او د بل کاس چې کوم د کور زوی نه داسې یې په طرف ډېرې فیملی دي چې هغه غریبانان په یوې کمرې کې پروت دي هغه صبر کوي او د 100 کنالو والا 200 کنالو والا دغه مرضي کوي او څه کسانو پکې د پراپرټۍ کاروبار شروع کړو او بیا میشته یې چې په امن باندې خبره وکړه نو د مې صبر امن نه ده نو ورته امن صبر کوو ځکه چې مې غواړو برادري مې غواړو خپلو کې امن او خوشحالي مې نه غواړو جګړه نه ورته زیاتې کنځلې کوو مې غواړو چې یاره دا کومه مسله چې کوم ده دا منصفانه طریقې سره حل شي او بل چې کوم ده په قرآن کې الله فرمایي چې تاسو خپلو کې ورونه ټول مسلمانان خپلو کې ورونه تاسو خپلو کې مل ملاپ کوئ او الله چې کوم ده الله باندې باور وساتئ او الله چې کوم ده تاسو مددګار ده مې خو ورته صبر کوو خو تر کومې پورې په صبر کوو او بل به چې کوم ده یو ورته بل ورته هغه راوکړو چې خپل هغه به زر ختم کړي ولې ما مقصد په دې خبرو کې دا مو چې کومې خبرې په امنو کې یا د مشرانو کې ما نظر ته ټاپک انټرست وما او نه مې کوم غوښتي بسم الله الرحمن الرحیم انا دستور حق مشاران السلام علیکم چونکه اختر نمخ کې استاسو خواږه مشران زمون مشر اسپی صاحب ته راغلي نو ډول خبره دا کوم اسپی صاحب چونکه ما ته بیا سار نن ته دې خبره لګیاو هغه هم زبر زما او د دې اوسې یا هم دي چونکه مصروفیات ډیر زیات دي ما ته یو تلاشه او زمون چوکۍ زمون وګړي چوکۍ انچارج امرا تاسو ته د مشران سره ځانو ته چونکه اسپی صاحب استاسو مشران ته مالته دي اسلامي کمیټې ته خبره الته پیش کا چې ګوره بری کوم راوختي هاي کې بیا دا خبره په پاکستان سره تاسو سره سرکاري کارونه دي په اړه کې هغه موږ ټول پیش کړي دا نصیر خان ته وایي نصیر خان دې دا جلدی نه بعد بدای کوله موږ نه کوله ورځ تاسو پټواري سره سره کارونه مسله سره غون کوي
نو انشاءالله تاسو عمل پسند هره کې در سره ولاړ یو د سپي صاحب خصوصا دا هدایت کوم چې زما دا پیغام ورسوه څنګه بیا هم راځو پوری کسري هم کوو او مکمل په تاسو سره سرکاري تور باندې چې کوم خلک امن تزیه سره سرکار مکمل شامل دي او بیا هم یو بله خبره پکې دا راوکړه چې ستاسو په علاقه کې هوایي فایر لګېدلي دي نو دې کې لږ موږ سره تعاون وکړئ که موږ یې هر ورپسې راځو دا خلک وځو نو بیا پکې موږ سره دې کې رغونه وکړو ٹھیک شوه جي او زه ستاسو او د ټولو مشرانو د اصلاحي کمیټۍ ډېر شکرګزار یم مهرباني چونکې دا مقام ډي سي صاحب په خپله تشریف راوړو اوس ایمرجنسي میټینګ جوړ شو امید لرم که میټینګ په ټیم ختم شو نو کېدای شي جګړې رانشي نو ما خو چې ستاسو د مینې او د محبت دا ولوله ولیده نو یقینا چې زه خو ډېر زیات مطمئن شوم زما خو په لومړي ځل دلته راتګ و تاسو سره د ملاقات دویم د جلسه خو ما د کمیټې د ممبر ته وویل چې تاسو لږه تادیه وکړه رامخکې شوئ موږ خپله ویزټ کړی دی او ځای موږ ټاکلی دی د کلي کچري دپاره خو د اختر پکې راغی ایمرجنسیز پکې جوړ شو نو ټایم لا موږ نه راټاکلی انشاءالله ټایم به ډېر ژر موږ ټاکو او په دې اتفاق دا څنګه چې راغلي دغه شانتې به راځئ ټول ډیپارټس پکې به حاضر وي او ستاسو چې څه مسایل دي انشاءالله هغه به درپېښ کوو او د حل کولو کوشش به کوو چې حل شي باقي تاسو د دې شاملات متعلق خبرې وکړئ ډېرې ښایسته خبرې مو کړئ او په کار هم ده چې دغه شانتې وشي ځکه چې دا راغونډنې شوي او دغه شان د یو بل د حال نه خبر شوي نه یو نو دا مسلې ګرانې شي بیا بالکل اوریجنل خبرې دي جینین خبرې دي ستاسو انشاءالله العزیز په دې کې څه ملګري موږ سره ملاو شوي دي یوه پیره دوه او هغوی سره موږ ښه په تفصیل په ډیټیل خبرې کړي دي موږ لګیا یو په دې باندې انشاءالله ستاسو کوپریشن ستاسو تعاون به موږ سره او زموږ تعاون به احسان نه ګڼئ دا به زموږ ډیوټي دا به زموږ فرض وي چې تاسو سره ومږه کوو سړي سره بات کول نه باندې مشکلات شي نو دې ته زه وایم چې خپله کردار درسته کړئ مهرباني وکړئ او په دې ټولو څیزونو باندې عمل وکړئ ورو کارکردګي د چا په ذهن کې دا شک و شبهه وي چې کمپیوټر څه کارکردګي نشته او بله ورځ بیا ما ته وایي چې فنډینګ مسله ده ما ورته وایم ما د محلي 130 کورونه دي ټول پیسې ورکوي حالانکه زه ټوټل کینټین والا یم چا یې سر سم کړی نو په چا یې کوم څومره ګاډي خو زه چې مال مې کول شم سر مې کول شم وینه مې کول شم دا بیا مال پکې هڅه شي چې دا به درته معلوم نو که دې قوم ته د فنډینګ ضرورت شي نو تاسو ټولو ته خواست ده چې څوک 100 روپۍ ونیي 200 روپۍ که چا سره نه وي رادې شي هرې محلې ته مې خپل مشر ورکړی یو نه درې دي هغه مشر ته دې وي چې ما په ځای ته جامه کې ما ولېږي انشاءالله به جمع کړي که بیا هغه نه شي جمع کولی نو زه څه د بل کلي سره نه یم زه هم د دې کلي سره یم ما ته دې راشي که هغه به زه 10 زره وي که 15 زره وي هغه به زه جمع ټولو ته یم خو ما ته به یایي داسې بې وسیله شته مې سره چې په 2000 یا په 1800 روپۍ د وړو راخلو د قوم دپاره 100 روپۍ خرڅول څه ګرانه خبره ده او دا یې قوم دپاره نه ده دا به تاسو په بنا باندې لګي تاسو په فنا باندې به لګي تاسو په آبادۍ باندې به لګي تاسو په دې کې لارې جوړېږي ما پهله چې کوم سوچ و هغه د غره نه راشروع کېدل خو چونکې ما کشرانو دا وایي چې دا یوې ملکې زه خو د خپل کشر خبره بلکل نه منم نو ما یې زه داسې وکړو که نن به په دې کې عیدګاه وه په دې کې به قبرستان و او په دې کې به جومات و او په دې کې به د 30 فوټ نقاب هغه لار هم نه وه انشاءالله چې کله د تقسیم مرحله راشي انجینران ښه ډېر انجینران به راولو 30 فوټ لار به هر سړي کور ته ځي 30 فوټ هر یو مین لار به 30 وي او سټریټ به 20 فوټ زه به دا تقسیم انشاءالله په دې طریقه کوم هر سړي ته به معقول ګور به راویږي که څوک دی دا دی بیا موږ راباندې چې هغه هر څه راباندې کېدل نشته خو موږ تر اخري سټیپ باندې ځو چې امن 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 صابر او صابرین الله تعالی وعده کوي په قرآن کې کړه ده او دا مسله روي چاته د کوم ځای نه وه او بیا ختمه په کوم ځای باندې شوله نو په هغې باندې لږ باندې روښنایي غورځو مختصر الفاظو کې
هغه وخت کې هم دغه شانته انتشار جوړ و د هغې دپاره مشران لاړو اپاپو تاڼې ته او په 23/8/1981 کې د پاپو په تاڼې کې د هغه وخت DSP او د SHO په نگرانۍ کې یوه کمیټي جوړه شوه او هغه کمیټي راله دې زاړه جومات ته او په دې زاړه جومات کې هغه خپلو کې دا تحریر ولیکلو دا 2 صفحې تحریر ده د دې غونډ شاملات دپاره ده چې په دې تحریر د هغه وخت سره کومو مشرانو تصدیق کړې ده چې دا تقسیم ټیک وشولو نو په هغې کې زمان خان ما محترم شاه باچا عثمان ما یعقوب ما متخیل عجیب منتازلی او تمیزگل ما دی رشید خیلو ملک اکرام دی ملوڑیو او صوبیدار اشرف دی بوڑی خیلو او عبدالرحمن ما دی اتمداد خیلو او محمد شاه دی سپی خیلو دا دی آغا وقت مشرانو دی ټولو په دې فیصلې باندې دستخط کړه دستخط او دا خبره شوه چې حکومتي دا دې ته ورسېده دا ویلي چې په دې کې د خون خرابۍ او د هر څه پکې خطره جوړه شوې وه ځکه چې موږ به غونډې کولې نو بیا پکې جذباتي خلک وویل چې یاره ما څه کوو خو راځئ چې ور وځو نو موږ به ورته وویل چې نه ورته کوشش نه کوو موږ په یو هغې کې وځو حکومت ورته هغې هم بحران پرې کړ نو دی په دې موږ منډه خپله شروع کوو انشاءالله چې د هغه موږ منډه ډېره کامیابه روانه ده او دې کال مې موږ ته ښه صحیح مشورې راکړې او موږ هم د دې سره په دې کې خاص صحیح ملګرتیا کوو ویلي چې که موږ دا قانون او دا قاتم په خپل لاس کې اخیستي وو نو بیا به هم دې کال وکړو کم و بیش 4 یا 15 کاله وشو ما کشر د امن خبره وکړه د سرکار مشران درانه مېلمانه ناست دي آیا د سپین خاک د طرفه د دې کمیټې د طرفه څه قسم ته بدامنۍ پیغام اوسه پورې تحصیل تاڼې ته یا چوکۍ ته لاړ ده نو د دې نه غاټه د کامیابي د دې کمیټې بله څه ده د امن د دې کمیټې چې کله بنیاد کېښول کېدو نو موږ په شروع کې دا خبره دا کړې وه چې دا کمیټې یو افراد یا چند افراد پورې محدود نه ده دا کمیټې د پوره قوم کمیټې نه د قوم په نامې ده د دې دروازې هر چا ته ګلولې خو بدقسمتي د دې قوم دا ده چې چند کسانو په نیت کې مخکې نه فار کړو هغه خپل ځان په خپله نومینیټ کړو چې ولې موږ یې تاسو سره نه یو ویلې نه هغه سره مذاکرات شوي دي هغه سره جرګې شوي دي هغه سره د ورورګرۍ لارې اختیار شوي دي هغه سره هر یوه شوي ده چې څه شوي دي څه کارکردګي شوي ده ما مشران ناست دي نمبر په نمبر به دی تاسو ته ټولو ته خپل پیغام تېر کړي د کمیټې په دې 4-5 کالو کې کارکردګي څه ده هغه پیغام به مشران تېر کړي موجوده د سرکار د کور د ما درانه عزتمند مشران ناست دي د دې په موجودګۍ کې آینده لایحې عمل څه ده مشرانو د دې سره څه خبره طے کړې ده دې قوم ته پیغام رسول دي او د دې سرکار د طرفه په هغې باندې مهر ثبت کول دي مونږ دا کمیټي چې کله نه هغه کې وجود کې راغلي ده او د دې اصل عزایم مقصد هغه ټولو ته ښه معلوم ده د دې کمیټې عزم او د دې کمیټې چې کوم مقصد ده هغه دا یو ده چې د قوم کوم شاملات ځمکه ده 10,000 کنال یا 12,000 کنال دا د چند کسانو په قبضې کې چې کومه دا یا څوک د دې قبضې کولې کوشش کوي د هغې تدارک ده او هغې دپاره دا ټوله کمیټي بشمول د سرکار مونږ ډېر زیات د سرکار ممنون یو او ډېره شکریه ده کوم چې په هر قدم باندې په هر
مونږ سره د پوره کومک او پوره کوشش کړی ده